ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپو یم، کیمرامین دا سره یاسر خان دی. په خپل علاقه کې ما په زیم کې چېرته چې په 40 غنټو کې 3 غنټې بجلی وي، دا تاریخ دی. په هغه تحصیل کې ما چېرته چې په 3 میاشتو کې موږ ډي اس پي ځان له رانوسته. خو په هغه علاقه کې واده دی د 2 وروڼو، او دغه واده چې کوم دی را جوړ شوی دی وریځ ده، او چې وریځ وي او غټې وریجې وي. اوس پته نه چې دوی څه پخ کړي دي، دغه به موږ هغه ځای ته لاړ شو. دواړه پکې دي، زه غټې وریجې باندې په هغې باندې به تلای او راځو، ولې چې په دغه وریځ کې چې کوم دی نو تاسې هم راسره وخورئ. خو ګرانو کتونکو چې یخني وي، وریځ وي، او د زیم نیر غاړه وي، او هلته کې واده وي، خو بس خفه په دې ما چې داسې ځوانان پلار راګیر کړل. والد صاحب شته لکه دلته کې ورشه لږ یې راوله چې دا تاسو ځان سره زیاتې وکړو. دوی درته روان شي وو، خو څه چل دی چې یاره دا واده خو بیا د زیارت روز وي. لکه دا داسې روز ده چې په دې چا ته ویلي نه هغه به نه پاتې کېږي، هغه ضرور دی واده له راځي. ولې چې دا اتوار او اتوار پر ورځ چې کوم دی نو ودونه ډېر زیات دي. او څنګ کې مې ناست ناظم صاحب هم ذاکر الله زیم، نو هغوی مې ولیدل، نو دې خوا مې راوغوښتله. نو په دغه واده باندې به خبرې اترې کوو، په روجو باندې هم خبرې اترې کوو، او دوی سره هم لږې خبرې اترې کوو چې دغه نوې ژوند دی جوړېږي او د نوې ژوند د آغاز دی. وعلیکم السلام. خیر دی، سټ یې ځان سره زیاتېږي که نه بچو سره زیاتېږي؟ زیاتې ځان سره کوې خو بچو سره یاره د وخت مناسب زیاتي نه بچ کوم، زیاتي نه بچ کوې او دواړو په یو ځای. دواړه په یو ځای. ګوره موږ دا یو واده وکړو که نه، نو هسې ما بل بیا پرېښي، یاره دا به بیا وروستو شي او به د هغه په قسمت کې نو ده واغه که نه، نو 2 ودونه ښه وي چې خرچه لږه کمه راځي که په لږه په یو ځای راځي. بس خرچه هم کمه راشي. مطلب دی چې ماښام وځي وړم دا چل کوي چې خدای پاکه شرته لاړه او د فتنې نو اوس یې خپله یو ټکانه به پیدا شي، وختي به خپل کور ته راځي. زما بړه لږ جم خو نن چې داسې ښځې دې وله پیدا کړې وي چې تپوس دې کولی شي. نن سبا هلکان نو تپوس هم ګران دی که نه، چېرته یو شا به رشته دارو کې یاره دلته یو خبره کومه که نه، هغه یو سړي ویل د زمري نه یارېږي، ویل نه، ویل د پړانګ نه یارېږي، ویل نه، ویل د بیبې نه مې یارېږي بدل تېغر واله. دا خو یو هم خبره ده، دا صحیح خبره ده، حقیقتي خبره ده. څو زامن دي؟ الحمدلله مال د خدای دی 4. نور کشران دي؟ خو مشران هغه نور دنه کشران دي، دلته کار کوي. یو دا دی او یو بل وړوکی دی. وړوکی دی. او دوی څه کار کوي؟ نو به دا خو دا یو ایټلي کې دی، دا 2 په سعودي کې مزدوري کوي، کار کوي. نه بیا خیر، بیا خیر. موږ درته مبارکي وایو، خوشحاله شي. البته د دې نه پازه چې زوینه د انټرویو والم چې د تاسو راتلو ډېره مننه. هسې نه چې بېلارې شي درنه. ځان ته خبر شوم خان صاحب راغی، زه خپله هم راتلم. ډېره مهرباني ستاسو. سره د جوړې ورور دی، هغه سره خو ډېر کینو پاسو په دې کې ورور مې بالکل ډېر د سیاسي خلیزلې صحیح دا سرګرمۍ وي. ګرانو کتونکو، والد صاحب خوشحالي، د مور خوشحالي، د خویندو خوشحالي، د رشته دارو خوشحالي، د خوشحالۍ په ډېر کم وخت کې راځي. خو اکثره بیا داسې وشي زموږ په دې معاشره کې، دا یو عام جنرالي خبره کومه چې د دې ښځو دپاره موږ پلار پرېږدو، مور پرېږدو، ورور پرېږدو، خور پرېږدو، د ښځې شو. نور د ښځې خپل حقوق دي، ولې چې په تړله کوڅه کې د یو لور خیال ساتي چې هلته دې لور ورکړې وي، نو دا کمې 2 لوریانې چې دا مثال ورکومه چې دې کور ته رالې، نو پکار چې دغه والدین د دې 2 لوریانو دومره خیال وساتي، انشاءالله ژوند به یې ښه وي. او د هلکانو ته وایم چې په کوم سهار هم ښځې سره جګړه وکړه نو په هغه ورځ به هم ورسره تندې نه لګي. دا خبره هم ده. نو د ښځې خپل حقوق دي، پکار چې خپل حقوق ورکړي. د مور پلار خپل حقوق دي. ته ستاسو نوم دی؟ ثاقب. ثاقب کوم ځای کې؟ زه سعودي عرب کې. څونه وخت چې راغلي؟ زما یو میاشت شو چې راغلي. میاشت شوه او بیا واده کې او بیا به ځې؟ انشاءالله. کله به ځې؟ بس 6 میاشتې چوټي ده، 5 میاشتې بعد به خیر او بیا به څو کاله پس راځي؟ الله ته به نو بیا ځان سره بوزه مړه. ګرانو کتونکو، دا میخاک سره زه په ډېر د ګوره دا مثالونه وي د خبرو کې راشي. زموږ په علاقو کې داسې مي چې نن واده وشي نو په سبا ته یا سعودي توبې ته لاړ شي، نو بیا اکثر 6 کاله 8 کاله پس راشي، نو ښځه هلته کې بندیوانه شي. خله داسې مي چې هغه به هلته ناستي صاحب او دلته به وله ډولۍ راغلي وي. نو خو دا ده چې څوک د مستۍ نه نه ځي بهر ته، دا د مجبورو نه ځي. خو بیا خو هم څونه وخت په چوټي درکوي.
چوټي اوس مسله نه ده ستا کله پکاري تکلیف زر زر راځه او خپل هم دي کنه رشتہ او خپل رشتہ چې چرته کړی دا خپل دي ټول بچیم دي ټول لور دی دا ها ایټلی ته څنګه تللی نوم یې څه دی؟ نوم مې کاشف دی کاشف ایټلی ته څنګه تللی لانچ کې تللی او پیاده تللی پیاده څونه وخت کې رسېدلی 3 کاله او 3 میاشتې په لار یو ملک او بل ملک ته تلم بیا ورسېدم 3 کاله 2016 کې تللی وم بیا 2019 کې هلته ورسېدم او اوس د 2023 دی دا اوس راغلم یو شل ورځې مخکې او دا هغه ځای نېشنلټي خو د هغه ځای پاسپورټ هغه نه د عام ډاکومنټ یې 15 کالو لپاره دا میلاو شي دینه بعد بیا هغې ته اپلای ما تر زوی هم د یاد خان هم ایټلی ته تللی هم اوس دغه کافي وخت شو ښه 3 کاله نو تا خو بس مرګ هم لیدلی دی هر څه پکې لیدلی ډېر خو په دغه غرونو په دغه پهاړونو کې په دغه اوس خپل نږدې ملګري لږ دلته چې ولاړ دي بلا داسې دي چې اوبه هم رانه وړي دي او مړه شوي هم دي پکې موږ پښتانه په شارټ کټ کې دلته کې خو د آیس دا کاروبار دی ډېر په غټه سطح که نه نن چې راځي نو بس په سبا چې کوم دی نو بیا رپتیاني نو څه پیغام ورکې دی خلکو ته چې په دې لانچ کې د تګ کوشش کوي یاره زه خپله تللی یم او زه هېڅ چاته دا نه وایم چې په دغه لار باندې دې څوک لاړ شي لکه یو سړی که په سټوډنټ ویزا ځي که په ویزټ ځي که په بله طریقه ځي که پیسې زیاتې مو لګوي خیر دی او زه خپله تللی یم خو ما ته خپله دونه اندازه نه وه چې په دې لار څه حالات دي څه حساب کتاب دی خو ما کتلي وه زما نه کشران وروڼه دي دوی زړه کېږي خو زه وایم نه په دغه لار به نه راځئ نه بالکل بس مونږ خو ووتو دا مر سره لوبې کول دي ګوره دې ځای 10 روپۍ او دغه ځای 50 روپۍ واده دې را جوړ شو مخکې نه دې کویدن کړی وه که نه داسې نه دا خو یو 2.5 کاله کېږي چې کویدن مې کړی و بس اوس رالم واده دی نو اوس به بیا کله ځې یاره اوس بس داسې څه فکس اندازه هم نه یو څو میاشتې به تېرو بیا به ځو تاسو دواړه یاره دواړه چې کوم دی نه هغوی به دلته پرېږدي او دوی به دې دواړه ځي لانجه ډېره دغه ده حالات اجازه نه راکوي یا به هغه څنګه یو متل یا به شپیلي وي او یا به ستوان خوري بهر خلکو بیا خو چې کوشش وکړي چې بیا دلته ځای میلو شي نه لکه دا ده چې سکون وي ژوند کې که نه نه هغه خو کېږي هغه هلته تګ هم کېږي هم څه مسله نشته دي او باقي خلک ګوري حالاتو ته سوچ کوي چې دا ځای راله ښه دی هغه ځای ښه دی دلته چې اوسېږي هم څه فایدې څه نقصانونه دي هلته هم چې لاړ شي فیملی سره څه سایډ ته فایدې دي څه سایډ ته نقصانونه دي نو بیا انسان سوچ کوي چې یاره څه راله دې وخت کې کول پکار دي د وخت مطابق په فیصله کوو دا خبره ګرانو کتونکو لکه دا دواړه مسافران دي او موږ ټول په دې دنیا کې مسافران یو خو دې د دې دنیا نه به موږ ځو که نه دا د دې دنیا کې چې ژوند کې د مسافرۍ ژوند به کې څه ټایم مر راتلی شي او بس تللی شي خو لکه دوی به کې د بل ملکونو ته ځي دغه ډېرې سختې تېرې کړي دی به کې سعودي عرب کې دی زمونږ په دې ملک کې چې روزګارونه وي مواقع وي دلته کې دې ځوانانو کې ډېر لوی سکیل دی دوی ښه تعلیمونه دلته کې شوي دي خو روزګار پسې چې کم دی نو در په در خورې په سر نو د هغې د وجې په پردیس کې نو دا ډېره ګرانه ده بچو نه یوه شپه بار کول ډېره ګرانه ده خو دا د مجبورونه کوي نو په دې لحاظ سره دا خبرې مخې ته راغللې چې لکه ډېر یو دغه وي چې هلته کې ژوند کې ډېر هلکان به داسې وي چې هغوی ته روزګارونه هم نه میلاویږي ډېر خو له ډومیسایلو دا مسلې وي که نه نو هلته هم داسې نه ده چې یعنې کم سړی ځي او بس ټول هر څه سل په سله ټیک دي او پیسې دي او مزدوري ده بس هلته هم داسې نه څوک خډیرې ګټي څه داسې خلک پکې چې هغه د کور کرایان هم نشي پوره کولی بس داسې څنګه چې دلته بعضې خلک خډیرو پیسو سره لوبې کوي بعضې خوار روټۍ پسې منډې وایي ټوله دنیا کې دا نظام دی روړې خو دې ډېرې بس زمونږ پکې شکر دی ښه وخت تېرېږي تا ډېرې روړې خو داسې تا ډېرې لګولې خو حساب نشته خدای دې د دوی اتفاق او اتحاد لري ګرانو کتونکو ګرانه ده په دغه شي باندې ډېر بحث کېږي چې دوی مسافري کوي ودونه کوي ښځې دلته پاتې کېږي دا ډېر یو بیل ټاپک دی او په دغه ټاپک باندې موږ وختن په وختن خبرې کړي خو بهرحال د خوشحالۍ خبرې به کوو دا څومره ورځې چې دوی په پاکستان کې به خپل کلي کې په عمل کې تېروي چې دا ښکلې تېرې شي او زما هغه خویان دی چې کوم دی چې هغه دوی دا زړه وګټي چې په بیا تیزي نه او یا داسې چې هلته کې ورله کور دغه کې ذاکره داسې ده که نه نو زه به د خوراک طرف ته خو موږ دا ناشته کړې ده موږ فواد ملګری دی او چونکې دا ټوله زموږ علاقه ده زما شاته چې کوم کسان ولاړ دي دلته موږ خړپوسې کړي دي دلته موږ پیدل ګرځېدلي وو دلته موږ اخبار خرڅ کړی دی دلته موږ د آیسکریمو ګاډي په دې لارو ګرځولي دي وخت تېر شو یو ښکلی ژوند وخت سره چې تیریږي چې چا زیاتې ذموارۍ راځي که نه دا ډېر چې مالدار وي نو په دې باندې د خدای پاک ډېر زیات حقونه وي
او دا زمونږ شان ژوند چې تیری به چې په کومه لاړو چېرته کې کېناستو نو تاسو له دعا ګویو چې الله پاک هم راتلونکي ژوند ښکلی کړه یو نوی ژوند دا جوړیږي او دا د دې جینۍ په تندي کې لیکلي وي او زه درته د دې یو مثال در کوم زمونږ د تورنزو یو ملګری دی او کله چې په تورنزو په دې ډیګۍ باندې راځي نو دغه ځای کې یو کور جوړ کړو ډېر ښکلی کور یې جوړ کړو خو دلته کې خو هر څه ته خلک د شک په نظر ګوري هغه چې کویدن وکړه او واده وکړو خدای پاک په ډېر لوی رحم وکړو ډېر لوی رحم وکړو نو دا بیا مې تپوس کوو چې هغې نورې څونه خویندې دي چا چاته یې ورکړي دي هغه ډېر په ښه پوسټونو په ښه ملکونو کې چې کوم دي نو روزګار کوي نو دا ډېر خلک خو خپل تقدیر بدلی نو زر زر دی ودونه وکړي د دغه جینۍ په تندي کې دا هر څه لیکلي شوي وي او د دوی دپاره دعا کوو چې الله پاک پې دا خوشحالي دغنه کړي او دا خوشحالي پې بار بار په دوی باندې راشي مننه خوشحاله